سلامونه. په ضلع بونیر کې به زه نن تاسو ته د دریو داسې هستیانو قبرونه ښیم چې تاسو به لا اورېدلي هم نه وي چې په ضلع بونیر کې داسې یو درې غټې هستیانې دفن شوي دي. نو ړمبېره ته د دې لوکیشن ښیم چې دا په کوم ځای کې دی او د هغې نه بعد چې دی بیا دې ادیرې ته ورځم او هغه قبرونه ته ښیم کوم چې تاسو ته ما ویل چې د یو دریو غټو هستیانو دي. نو د دې لوکیشن چې دی دا ضلع بونیر او د دې لوکیشن چې دی ضلع بونیر او د لیګاڼۍ چې کوم مین روډ دی د مینګورې ده دغه اخوا لیګاڼۍ کلی دی او کلي ته به نه ځئ دا روډ دی دی جومات دی دا مین جومات دې جومات ته چې دی مخامخ دی ولاړ ده په دې چې بره وخېږئ نو هلته د هغې هستیانو قبرونه کوم چې تاسو ته ما یاد کړ. نو دا ویډیو سکپ کوئ ما ویډیو د سره تر اخیره پورې ګورئ او زموږ سره اوسئ. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې دا کمې غټې هستیانې دي چې په دې ځای کې دفن شوي دي. تاسو ته به شاید لا معلومات هم نه وي چې په ضلع بونیر کې د لیګاڼۍ کلي چې کوم بڼ دی ناندان بابا ورته وایي په دې بڼ کې ډېرې غټې غټې هستیانې درې دفن شوي. د دې نه علاوه په مخکې وخت کې تقریبا 100-120 کاله مخکې چې دی د ضلع بونیر او د ضلع سوات دوی په آپس کې څه مسله راغلې وه نو په هغې کې چې دی د سوات څه درانه مشرانو چې هغه شهیدان شوي نو هغې هم په دې ادیره کې دفن کړي دي. دا درې هستیانې تاسو ته ما یادې کړې د دوی قبر خواته ځم زه به درته باقاعده د دې هسټري بیانوم چې آیا د دې څنګه پته لګېدلې چې دا په ضلع بونیر کې په لیګاڼۍ کلي کې په ناندان بابا کې چې دی قبرونه دي. نو هغه چې هلته ورسم انشاءالله د هغې ټوله هسټري سره بیانوم. نو دا ویډیو سکپ کوئ ما تر اخیره پورې وګورئ. اوس په دغې خواته ورسم نو انشاءالله تاسو سره بیا ټوله هسټري شریکوم. دا هغه درې صحابه کرامو هغه قبرونه دي رانږدې شوم ورته. نو اوس دا موږ راورسېدو صحابه کرامو قبرونو خواله. دا چې دی یو دا قبر دی یو دا دی او بل چې دی دا قبر دی دا یو او بل چې دی دا دی. زه درته د دې ټوټل هسټري بیانوم چې دا تاسو هم دا سوچ کوئ چې د دې څنګه پته لګېدلی چې دا د صحابه کرامو قبرونه دي ولې چې د دوی خو په زرګاو کلونه وشو. دا چې دی دغلته ښکته کوم جومات چې دی روډ په غاړه دې ته تبلیغ والا راغلي او ټول چې دی د یو خاندان و که نه کوم تبلیغ والا چې ټول راغلي او ټول جومات چې د یو خاندان و په هغې کې بیا درې روڼو نو په درې روڼو کې چې دی هغه درې واړه چې کوم دی هغه علیمان و خو په هغې کې بیا یو روډ چې کوم نو هغه ډېر غټ علیم و. د هغه کم از کم په پنجاب کې چې دی مدرسه ده اصل کې جومات چې کومه د پنجاب نه راغلی و نو د هغې چې دی هلته کې یو مدرسه ده کم از کم 4000 طالبان دي پکې هغې ته سبق وایي لکه یو ډېر غټ علیم و. هغه چې دی یو شپه په خوب کې ولیدل چې لکه دلته کې صحابه کرامو قبرونه دي خو د هغه چې کوم په خوب کې هغه ته کوم لوکیشن دغه شی نو هغه د هغه په مزغو کې نه راتلو ولې چې هغه د ادیرې ته راغلی مو خو لکه دا ځای ورته نه معلومېدو. بیا په دویمه شپه چې دی په دویمه شپه هم دغه شان وشو په درېیمه شپه چې دی هغه ته اگزیټ پته ولګېده ځای د لوکیشن لکه په خوب کې ورته راغلل نو هغه دلته چې راغی ویې کتل نو هغه چې څنګه خوب لیدلی نو هغه ځای واقعي په هغه ځای باندې هغه قبرونه نو دا قبرونه دي دا چې دی ډېر سیوا اوږده دي کم از کم ځایمه چې 9-10 فوټ پهیي که نه دا ډېر اوږد قبر دی. دې ته وګورئ یو پسې دغه دی یو پسې دغه دی. نو دا چې دی د دې لوکیشن تاسو ته ما په ویډیو په شروعاتو کې مو خو او یو ځل یې ته بیا مو وایم دا چې دی په ضلع بونیر کې په لیګاڼۍ چې کوم روډ دی مین که نه کلي کې نه کوم روډ چې دی د لیګاڼۍ هلته چې کوم جومات راځي د روډ په غاړه غټ جومات دی ډېر ښکلی جومات دی هغې ته مخامخ چې کوم بڼ دی ډېر غټ بڼ دی او په ناندان بابا باندې مشهور دی. نو یو ډېر غټه هدیره ده بل په دې هدیره کې که تاسو وګورئ په دې کې ډېر سیوا زاړه قبرونه دي باقاعده که تاسو ورته سوچ وکړئ په دې چې کوم خونان نښتي دي نو هغه ځایمه چې د 200-300 د 1000 کالو پورې خونان به پکې ولې چې خونه خو ډېر وخلي دا راسره چې دی دا د لیګاڼۍ دی دا ملګری دیم چې دی ویلاګر دی ویلاګونه جوړوي دا چې دا مې کزن دی. نو نن راغلو ما وی چې تاسو ته په ضلع بونیر کې د صحابه کرامو قبرونه مو ښیم. خو بله خبره دا ده چې یو میسج پکې درکول غواړم نن سبا کوم خلک چې دی نو دا زیات چې دی څوک بابا پرستي کوي باباګانو پسې ګرځي د هغې نه سوالونه کوي او څوک چې دی لکه کوم داسې نور نیک خلک دي د هغې په قبرونو هم ګرځي. نو برای مهرباني دا قبرونه چې کوم دی دا صحابه کرامو دي ما تاسو ته په دې ویډیو کې وښول چې دا د بونیر په خاوره موجود دي خو لکه تاسو له پکار ده چې راځئ نو دوا ورته کوئ دا نه چې تاسو ته سوال کوئ او دا یو شرک غونته کې دی او ډېر سخت ګناه دی په دې کې که نه دا چې دی دا باقاعده دې ته دا د بلاکونو دا دغه هم کړي دا ډېر برابر کړي خو دا په دې وجه باندې واپس دی دغه ځکه لر کړه هغه بلاکونه ده چې د یو ځای د بل ځای خلک په ډېر سیوا راتلل
هغې به ترې سوالونه کول. نو دا خو یو شرک شانتې دی که نه. نو په دې وجه دې هغه بلاکونه بیا هم لرې کړ. ولې چې د دې چاته پته نه لګي چې دا د اصحاب کرامو هغه قبرونه په دې ځای دي. نو ټیک ته لکه دا دي دا لوکیشن یې ما تاسو خو شاید بل چا تاسو په سوشل میډیا په سترګه نه ښولي، خو لکه ما درته نن وښول ما چې زه تاسو سره دا هم شریک کړم د دې ځای دا ویډیو دا درته پکې وښیم. خو لکه برای مهرباني چې راځئ ورته دوا ورته کوئ او دا د چې لکه مطلب یو دغه ته مو جوړوي چې تاسو راځي سوال ته کوئ. دا ډېر سخت ګناه دی که نه. نو ستاسو به هم ګناه کېږي. انشاءالله مزید نورو ویډیوګانو دپاره که زمونږ دا پیج چا نه وي فولو کړی دا در سره فولو کوئ او د بل ویلاګه پورې د الله په امان.